وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتهائی واجب القدر والاحترام جناب حضرت مولانا رسول اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب حضرت مولانا مفتی سیاہ جنان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب حضرت مولانا حافظ محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب حاجی نعزت شاہ صاحب، جناب حضرت مولانا عرفان اللہ صاحب اور دیمو دغی غونډې جنرل سیکرټری جناب حضرت مولانا عمر فاروق صاحب او ما دغی قوم ډیرو قدردانو مشرانو نوجوانانو ټولو نه اول خو زه د متخصص قوم د مشرانو د کشرانو د یونټې د زړه د کومې شکریا ادا کوم چې دوی ښایسته طریقې سره د دغې پروګرام انعقاد وکړلو او علماو ته یې عزت ورکړلو، علماو ته یې د عزت په نظر باندې وکتل، سره د مصروفیاتو نه خپل کارونه یې مختصر ته کړل او کثیر تعداد کې دې ځای کې شرکت وکړلو. موږ د زړه دعا دا ده چې الله تبارک وتعالی د دې ناستې بدلې کې تاسو ته د دنیا خیرونه هم در نصیب کړي او د آخرت خیرونه هم در نصیب کړي. زما عزتمندو په دې دنیا کې هر یو انسان کامیابۍ غواړي چې ما ته کامیابۍ را نصیب شي. کامیابۍ انسان ته چې میلاویږي دا په څه باندې میلاویږي؟ زما عزتمندو انسان ته کامیابۍ میلاویږي دا د مشر په خبرې منلو باندې او په اعتماد باندې. چې کله انسان په بل باندې اعتماد وکړي، په مشر باندې اعتماد وکړي، الله تبارک وتعالی د کامیابۍ ور نصیب کوي. که تاسو خیال کړی وي نبی علیه السلام چې دنیا ته تشریف راوړلو، نبی علیه السلام خپل پیغام خلکو ته بیان کړلو، نو ظاهره خبره ده چې دوه قسمه خلک شو. هغه خلک شو چې د نبی علیه السلام خبره یې ومنله، بل هغه خلک شو چې د نبی علیه السلام خبرې نه اعراض وکړلو. د چا څه خبره ومنله الله هغوی ته کامیابۍ ور نصیب کړله. نن هم د هغې نامې ستورو په شانتې ځلیږي، هر سړي ته د هغې نامې پته ده. او چا چې د نبی علیه السلام خبره ونه منله او د هغه په خبرې باندې اعتماد ونه کړلو، نو هغه خلک هم تاسو ګورئ چې په هغې باندې اوسه پورې لعنت ورېږي. تبت یدا ابي لهب، ابو لهب وګوره د نبي علیه السلام معارضه یې وکړله او هغې مقابله یې وکړله، نما هغه په بدې باندې تر اوسه پورې یادېږي او کوم میشن یې ختم شول. زما عزتمندو یو سړی د بیمار ده، هغه د یې چې ما ته صحت میلاو شي، دې مقصد کې ما ته کامیابۍ میلاو شي، نو دې ته دا کامیابۍ هغه وخت پورې نه میلاویږي څو پورې چې دا اعتماد ونه کړي او څو پورې چې د پوه سړي خبره ونه مني. دا ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ورته نسخه ورکړي او هغه نسخه ښایسته طریقې سره استعمال کړي، هغه په خبرې باندې اعتماد وکړي، نو ده ته الله تبارک وتعالی صحت ور نصیب کړي. د زندګۍ په هر موډ کې کامیابۍ چې ته غواړې اعتماد به خامخا ته کوي. دې ځای نه مو تاسو څنګه ته ځو نو ګاډي کې څه کله کېنو ډرایور دغه مشینرۍ ده څنګه هم هغه ته وایي راته وایي ګیرونه هم هغه بدلوي. نو که ما او ته په دې ډرایور باندې اعتماد وي نو انګو ته ورسېږو، او که اعتماد ورباندې نه کوو سیره داسې نه لارې کې وجنګئ او کې اعتماد ورباندې ونه کوو کېنه نو انګو ته خو ما او ته نه شو رسېدلی. زما عزتمندو ما د خبرې مقصد دا ده چې کله په یو جماعت کې یو نظم کې ته وخت تېروئ نو هغه ځای کې بیا خپل یو پالیسي وي، یو طریقې کار وي. مشر کومه خبره وکړي هغه خبره به ته خامخا منې او هغې نه اعراض هم ته نشي کولی. چې ته اعراض کوې نو هغې به ته سړی بیا هغه ګناهګارېږي هم. که تاسو خیال کړئ د څو ورځې مخکې قاید جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب یې حکم وکړلو چې یې مینهګانو بې عزتۍ وکړله، همدارنګې کارکنان یې ونیول. مولانا صاحب حکم وکړلو چې څوک په کم ځای کې دی اسلام آباد ته ځان راورسي، که ځان رسولی شي او که ځان نشي رسولی په خپلو علاقو کې هغه روډونه بند کړئ. دې حکومت ته پته ولګېږي چې دومره ظلم ته ویلې کوي. بی ګناه بی خطا ته داسې عزتمن خلک د یوې حلقې ذمه دار خلک هغه ته بې راچېړوه او بیا یو عالم و مولانا جمال الدین صاحب هغې پټکې لاندې راوغورځېدلو. تاسو یقین په خدای باندې وکړئ دغې پټکې په غورځېدو سره ډېرو خلکو هغه سترګو نه اوښکې تللې دي چې اخر د اوښکې خو هم چې رسېږي. مولانا صاحب یې حکم وکړلو، نو مشران په دې باندې پوهېږي چې امیر کوم حکم وکړي هغې اطاعت به ته خامخا کوي. په شارجې کې یو کارکون هغه ولګېدو هغه ځای نه ټکټ یې راواخیستو زه اسلام آباد ته ځم اوس رسېږي دې ته اطاعت یې لیکېږي او داسې خلک بیا ناکامه کېږي نه، دا بیا کامیابېږي. دغه الیکشن چې کله راغلو تاسو خپله پته ده، زموږ د مصروفیاتو هم پته ده، کارونو هم پته ده، د مدرسې هم پته ده، خو لیکن د مولانا صاحب حکم ده او هغه الفاظ ده چې ما حکم ده چې دغه الیکشن به ته راوړی. نو حکم تعمیل خو به خامخا کوي چې هغې نه بعد د دغې علماو په سرپرستۍ کې د دوی په نګرانۍ کې کاغذونه هم جمع کړل او د الیکشن ته ودرېدل. کامیابۍ او ناکامۍ د میدان سره تړلي دي، خو لیکن عهده تا نه وي غوښتي، خواهش د نه وي درته میلاو شوله، الله مدد خامخا وشي. دا د نبي علیه السلام فرمان ده او بخاري روایت ده چې یو ځل یې تا غوښته نه ده کړې
او خواهش د نشته او تا ته اوده میلاو شوله بس بیا به ته کینی هم نه بیا به ته خپل کوشش او محنت کوي که نه متقاضا کوي تو دی مو خپل قومونه دي ټول علاقه مو خپله ده مو تاسو ته زه معلوم یم او تاسو پهچان ماته ده جیان نو دې د تګ او د تګ هغه ضرورت هم نشته ځکه چې یو برخي طریقې سره پیژنو خو چې کله دغه ذمه داري میلاو شي هغې نه بعد د کوشش خامخا کوي نو هغې کوشش په سلسلې کې دي زیات راغلي یو که نور مونږ ته پته ده همیشه متخاذي کوم علماو ته شملای اوچته کړي دا یو تاریخ ته جي همیشه علماو ته دوی د عزت په نظر کتلي دي همیشه دوی جمعیت علما اسلام سره مرسته کړې ده همیشه دوی کتاب سره هغه مرسته کړې ده که کهي قوم ده که بلمینې قوم ده که متخاذي قوم ده که توغو ده د څومره قومونه دي همیشه دوی علماو ته د عزت په نظر باندې کتلي دي د تاسو راتګ دا دلیل د دې خبرې ده چې تاسو علماو سره محبت ته مفتي صاحب هم خبرې وکړلې مولانا تسلیم الله صاحب هم خبرې کوي زه مزید نورې خبرې نه کوم او دا دعا کوم چې الله تبارک وتعالی تاسو ته د دې عزت افزایي بدلې دنیا کې هم در نصیب کړي او آخرت کې هم در نصیب کړي الله دغه قوم په دین او په دنیا باندې ښایسته لري اقول قولي هذا واستغفر الله العظیم